د بډبېرې تاڼې په حدود کې یو ډېره زیاته افسوسناک واقعه. د 7 بچو مور خپل خاوند لس ډزو وشته. واقعې لا د غلا یا ډکیتۍ رنګ هم ورکړی و. اصل قصه سوا او دا څنګه معلومه شو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو مرګرو د 7 اپریل واقعه ده. د بډبېرې تاڼې پولیس وینا دا ده چې ای ته په 7 اپریل باندې داسې سهار ټایم کې د لیډرینګ هسپتال نه اطلاع ملو شوه چې یو زنانه ده او هغه قتل شوې ده او دلته چې چا راوړې ده نو هغه په هسپتال کې پولیس ته ویلي چې یاره دا کم زنانه قتل شوې ده او دې سره کم کس دی نو دی وایي چې یاره دا د دې کور ته د شپې د دې رشته داران دی د هغې کور ته ډاکوان راغلي او هغې چې کله مزاحمت باندې دا ښځه ویشتې ده. پولیس وینا دا چې کله دی رالل د بډبېرې تاڼې پولیس انویسټیګیشن انسپیکټر دی علي اکبر خان ای سره زما خبره وشوې ای وی چې ای کله رالل هسپتال ته نو هسپتال کې د ښځه مړه پرته وه او دې سره جنت ګل نومي یو کس و. هغه پولیس ته رپورټ درج کولو چې یاره دا زنانه د رشته دار دی نیاز علي د هغه کور والا ده د هغه ښځه ده او د نیاز علي کور ته د شپې ډاکوان راغلي و او ډزې کړي دي او هغې کې دا زنانه لګېدلې ده دا مړه شوې ده. پولیس وایي کله چې دی د ډیډ باډۍ او کتله نو هغه زنانه ته کپړې چینج شوې وې د ویشتو نه بعد هغه زنانه ته کپړې چینج شوې وې او پاکې کپړې ورته اچولې شوې وې. پولیس وایي دی چې د هغه کس نه تپوس وکړو چې یاره دا شپې تاسو وایي چې ډاکوان راغلي او دی ویشتې ده نو دې ته بیا دا کپړې څنګه چینج شوې نو پولیس وایي دی چې د جنت په خبره باندې شک پیدا شو. دی ډیډ باډي چې کم دی پولیس ورسره وکړه هغې د پوسټ مارټم دپاره مردخانې ته ولېږله او پولیس د جنت سره شو رالل د نیاز علي کور ته. پولیس وایي کله چې دی بیا د نیاز علي کور ته رالل او وی کتل نو بیا د نیاز علي کور کې خلکو نه بیانونه مو واغشتل او چې کله دا وی چې دا زنانه کم ځای کې لګېدلې وه چې هغه ځای وکتو نو هغه ځای دی صفا کړی و کم ځای کې چې خوره وه هغې باندې نوره خوره اچولې وه کم ځای کې چې فرش و نو هغه باندې هغه ځای وینځلې شوی و چې شواهد مطلب کم و دا کم ځای کې چې زنانه لګېدلې وه نو هغه د خلکو میټاو کړي و. پولیس وی دغې بیا شک نورم زیات شو. ای بیا د دې کور کې چې څونه خلکو د ټولو بیل بیل بیان واغشتو بیا تپوس وکړو چې دې زنانه خاوند نیاز علي چېرته دی نو پولیس وایي چې نیاز علي بیا دغه موقع کې کله چې پولیس راغلل نو نیاز علي د کور نه غیب شو. د پولیس بیا شک نورم زیات شو. پولیس وی دی بیا د ټول کور خلکو چې بیانونه واغشل په هغې کې فرق و نو بیا په هغې کې دی ته دا پته ولګېدله چې یاره دا ښځه چې کوم ده دا ډاکوان نه راغلی دی کور ته نه ډاکوان او نه غلو ویشته ده بلکې دا د خپل خاوند ویشتې د پولیس وی بیا دی د هغې د خاوند هم تلاش شروع کړو خو د موقع نه دی ته د 7.62 بورډ 10 خالي خولونه میلو شو. پولیس وی کله چې دی دا خولونه هم راواغشتل هغه ځای کې چې کم شواهد و هغې هم راواغشتل د خلکو بیانونه هم واغشتل او په دې پته ټول ارڅه تفتیش نه بعد دی د نیاز علي تلاش شروع کړو د ښځې چې کم خاوند دی. پولیس وی بیا دې ته پته ولګېده چې هغه په دغه چېرته موجود دی. پولیس بیا چاپه وهلې د نیاز علي نیولې دی نو بیا چې پولیس نه ما تپوس وکړو چې یاره نیاز علي په خپل تفتیش کې څه ویلي دي نو دې پولیس وینا دا ده چې نیاز علي په خپل تفتیش کې ویلي چې یاره د کور والا چې کم ده دا د غیرت په نوم باندې قتل کړی ده. دی وایي چې دا د شپې تقریبا 1 بجه وه چې دی ټول کور وده و د نیاز علي د 1.5 کال ماشوم دی او هغه اچانک په ژړا شو نو د وایي چې یاره دا ماشوم ژاړي چې کتلی دي نو د کور والا په کور کې نه و بیا دی په کور کې دغلته زیري تعمیر اصلخانې دي چې هلته تللی دی نو هلته دته شک شوی دی چې یاره دغلته د کور والا هم د یو پردی سړی هم دی. دی وایي چې د بیا زر ټوپک راغشتی دی په هغه کس باندې ډزې کړي دی خو زخمي شوی دی خو په هغه زخمي حالت کې هغه تښتېدلی دی او د هغې نه پس بیا د خپل کور والا چې کوم دا قتل کړی ده او بیا دی وایي چې یاره د خلکو ته پته ونه لګي پولیس وایي دی ویلی بیا د ډکیتۍ رنګ ورکړی چې معلوم کسان راغلي. پولیس وی دا ملزم چې دی اونې نیاز علي د پولیس بیا دنه تفتیش وکړو نو د پولیس خپل ټول جرم منلی دی او ویلي چې د غیرت په نوم باندې د خپل کور والا ویشتې دی ولکه هم ویشتې دی زخمي دی. د پولیس وینا دا ده چې دا خلک دلته په بډبېرې کې اوسېږي دا بیسیکلي دی د 400 دی دا سړی د لوارۍ کار کوي او دا زنانه چې کم وه پولیس وایي د دې 8 بچي دي او هغه ورکوټې بچی چې کم دی هغه هم دغه 1.5 کال دی. پولیس وایي دی ته نور هم د دې زنانه چې کم رشته داران دي ای ورته ویلي دي دی په د دې سړي په بل رور باندې هم دعوه کړې دا خو پولیس تفتیش کوي چې هغه په دې کې ملوث دی که نه. پولیس وایي اوسه پورې چې کم دی نو ملزم خپل بیان منلی جرم منلی دی او پوسټ مارټم چې کم دی هغه چې راشي نو هغې نه هم پته لګي خو په موقع باندې دی ته د 7.62 بور ټوپک 2 خولونه میلو شوي دي. پولیس وایي مزید هم په دې کې تفتیش شروع دی. فی الحال دې کې 302 FIR شوی خو وایي چې مخکې بیا پته ولګي نو دې سره بیا د غیرت کې نام قتل والا کومه چې دفعه ده اب هم ورسره بیا لګي. دې کې مزید سب ډیټس وي نو زه به هغه تاسو سره بیا ضرور شیر کوم خو اکثر کیسونه
کیسونو کې دا کېږي چې خلک واقعي یو شانتي وشي او ای قانون له دوکا ورکولو کوشش کوي، خو یاد دی وی چې قانون خپل لار بیا په خپل روباسي. کلم چې یو شیز وشي او یو ځای کې سړی داسې پولیس ته غلط بیانیو کی نو هغه د پولیس دونه ډیر زیات تپوسونه او سوالونه وی چې خامخا یو سړی دروغ ویلی وینو یو نه یو خبره کې راګیریږي. نو کوشش کول پکاري چې صفه خبر او پولیس ته کول پکاري.